بسم الله الرحمن الرحیم. وګورئ دوستانو، نن یو بل حدیث چې هغه مختلفو کتابونو را نقل کړی دی د احادیثو. ابن ماجه کې هم دی 3523 نمبر حدیث دی. دغه شانته کې دا په دې نورو کتابونو کې مشکات کې المصابیح 1534 کې دا نقل شوی دی او ډېر ښکلی دم دی. دا هغه دم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې جادو شوی او بیمارو یا نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې تبه وه. جبریل علیه الصلاۃ والسلام راغی او په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا دم ویلی و. نو څومره بهترین دم دی چې جبریل علیه الصلاۃ والسلام په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ویلی و. نو دا په خپلو ماشومانو باندې ویل، په خپله په ځان باندې ویل، په دې باندې ځان دمول کار څومره څوک وایي. او دا خپل ماشومان که د بد نظرۍ نه هغه بچ کول غواړئ چې را نظره نه شي، د چا د بد نظر نه محفوظ شي، په خپل ځان باندې وایه چې د بد نظر نه محفوظ شي. دارنګې د جادو سحر کوډو منترو نه محفوظ شي. دا حدیث دی عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان جبريل عليه الصلاة والسلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. دا ابو سعید رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې جبريل عليه الصلاة والسلام راغی د نبی عليه الصلاة والسلام خواله فقال نو ویل یا محمد اشتکیت، اے محمد صلی الله علیه وسلم تا ته تکلیف دی درته؟ قال نعم، نبی علیہ الصلاة والسلام وی آو. قال نو جبریل علیہ الصلاة والسلام وی بسم الله ارقیک من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقیک. دا دم دی، یعنی دا الفاظ دی ګوره، بسم الله ارقیک من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقیک. دا اردو کی ترجمہ لکھ دا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی اور فرمایا اے محمد آپ بیمار ہو گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، آپ کو تکلیف دینے والے ہر چیز سے، ہر جان یا آنکھ یا حاسد کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے. میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو وه، انشاءالله تعالی چې ستاسو به خوښه شوي وي چې دې کې زموږ دپاره د بهترین دم رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. ګوره دا داسې دم نه دی چې یا مفتی یا عالم یا داسې د دنیا بل داسې بزرګ ښودلی، بلکې د بزرګانو بزرګ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سید البشر دی او دارنګې د امام الانبیاء دی، د تمام پیغمبرانو امام دی. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو پیغمبر دی، هغه موږ ته دا دم ښودلی دی. نو په دې کې فایده دا ده چې که دا دم ته په ځان باندې کې یا په خپل اولاد باندې یا خپل مال باندې، نو په دې سره به هغه نظره کېږي به هم نه، د بد نظر نه محفوظ وي او دغه شان په هغې باندې جادو سحر وغیره هغه باندې به نه کېږي.